السلام علیکم. د موټروي په باره کې من لږ شانته پوهه کوم. په دې باندې ډېر خلک ډرایوینګ کوي خو د دې په اصولو داسې نه دي پوهه. نو په دې باره کې دا ویډیو وګوره. په دې باره من لږ پوهه کوم. دا کوم چې تاسو ته د بجلی د ستنې ښکاري که نه، د بجلی د ستنو او د دې زیړ لاین دا زیړ لاین وګوره. د دې په دې منځ کې چې دا کوم ځای دی نو دې ته وایي هارډ شولډر. هارډ شولډر د دې لپاره استعمالېږي که تاسو ته چې د ګاډۍ خراب شي یا تاسو ته کال راشي نو تاسو په سایډ ته ګاډۍ ودروئ. او په موټروي باندې بغیر ضرورت ودرېدل دا جرم هم دی او دا خطرناک هم دی. نو په دې وجه بغیر ضرورت په نه ودرېږئ. که چې د ګاډۍ خراب شو یا بله څه مسله شوله نو لږ ساعته په هارډ هولډر باندې ودرېږئ. دغه شان د هارډ هولډر د دې هارډ هولډر سره خواته چې کوم لاین دی نو دې ته وایي اولنی لاین. د ګوره دا لاندې چې کوم تاسو ته ښکاري دا اولنی لاین دی. اولنی لاین چې کوم دی دا د ټرکونو، بسونو، مزدو، کوسټرو یعنی ګوډ ترانسپورټ او مسافر بردار ګاډي په کوم کې چې مسافران خلک ځي، هیسې کوسټر دا ګاډي چې کوم دی دا د هغې دپاره دی. او سره هغه موټر چې د هغې سپیډ د 100 نه کم وي. لکه دا موټر ورسره روان دی، دا په دویم لین کې روان دی. نو دا دویم لین دی د موټرو دپاره. خو د هغه موټر دپاره چې د هغه سپیډ کم از کم 100 وي. که د 100 نه سپیډ کم وي نو دی به بیا په دې اولني لین کې ځي. دا اولنۍ پټه چې کومه دی موږ چې د پښتانه ورته اولنۍ پټه وایي که نه، نو دا اولنۍ پټه ده په دې باندې به ځي. دا منځ کې چې کوم دا اوس دا هیس را روان دی نو دا د اوس خپل لین ته اوړي. زه د پوهې د خپل لین ته واوړېدو. اکثر په دې کې د هیس مسلسل را رواني. د هغې دپاره په دې لاین کې مسلسل تل هیس کوسټر بس لا په دویم لین کې مسلسل تل دا منع دي، دا جرم دی. دی به بالکل په دې کې نه ځي. او دا ورسره چې کوم دا لین تاسو ته ښکاري دا دریم یعنې دا کوم چې دا خالي لین دی اخرنی چې کوم د دې ګیا والا لین سره خواته چې کوم لین دی نو دا دریم لین دی. او په دې دا دریم لین صرف د اوورټیک لپاره استعمالېږي. یعنې کومې موټر چې په سیکنډ لین کې ځي په منځ والا لین کې هغه به یو بل اوورټیک کوي په دریم لین کې. اوس هغه تور ګاډی که تاسو ته ښکاري دا اوس په دې سپین ګاډي باندې اوورټیک کړی دی خو دی واپس د خپل لین ته نه راځي نو دا غلطه ده. په دریم لین کې به مسلسل چرته هم نه ځئ. دا به همیشه چې کله تاسو اوورټیک وکړئ واپس په خپل دویم لین ته راځئ. او ورسره چې کوم دا ګیا تاسو ته ښکاري نو دې ته وایي ګرین بیلټ. دا ګرین بیلټ صرف په دې M1 موټروي باندې دی. په پاکستان کې بله داسې موټروي نشته چې په هغې باندې ګرین بیلټ وي. څومره موټروي دي په پاکستان کې صرف دا واحد موټروي دی چې په دې باندې ګرین بیلټ دی. دې ته ګرین بیلټ وایي. هغه سیټ هارډ شولډر وي. په منځ کې دا 3 لینه دي او د 3 لینو ډسپلین ما تاسو ته ووایي چې اولنی لین چې کوم دی دا د غټو ګاډو دپاره دی. ورسره مسافر بردار کم ګاډي دي د هغې دپاره دی. او اولنی لین والا به اوورټیک وي په دویم لین کې او دویم لین والا کومې موټر چې دي نو دا به په دریم لین کې اوورټیک وي. اوس دغه مخامخ ګاډي ته تاسو وګورئ دا چې کوم را روان دی د دې ځای نه ماته دا اندازه لګي چې د سپیډ چې کوم دی دا کم زیات نه زیات به د 70 یا 80 سپیډ وي. وګوره دا دی غلط روان دی. دله پکار چې دی په دې اونلي لین کې ځي. نو کله هم چې تاسو په موټروي باندې ځئ د موټروي باندې د لین او د سپیډ ډېر خیال ساتئ. هغه هیس والا وګوره دی هم غلط را روان دی بغیر د څه وجې. خپل لین یې بالکل خالي دی او په منځ لین کې را روان دی. نو زمونږ د خلکو دا غټ مصیبت دی چې خپل ځای پرېږدو او بل ځای ته ورننوځو. نو دا خبرې د دې خبرو خیال ساتئ. مهرباني.